هوسۍ خوړ د ښکلاګانو او د شینکي خاوند دا شاندار او عظیم الشان خوړ ویل کېږي چې دا خوړ د هندوکش د غرونو د چینو اوبه دي چې دا د هوسۍ په قدامت باندې دلالت کوي ځکه چې کم ځای کې به اوبه موجود وي نو د هغې خوا و شا به انسان خپل ژوند جواک تېروه ویل کېږي چې دا خوړ څه زمانه کې دا اوچ شوی و د دې دا رنګینې دا ختمې شوې وې نو حاجي صاحب تورنګزی رحمت الله تعالی علیه په دعاګانو باندې دا خوړ واپس الله رب العزت هغه روان کو کله چې په دې علاقه د فرنګي سره پښتون په جنگ باندې و نو حاجي صاحب تورنګزی او سوات بابا جی هغې به اوسۍ کې وخت تېروه نو د هغې کټ د اوسۍ خلکو هغه اوچت کو او د دعا دپاره هغې په کټ کې اوچت واغستل او په دې اوچ خوړ کې وګرځول نو هغې دعا سره دا خوړ الله واپس روان کو اوبو او شینکي د انسان د ژوند یو بنیادی ضرورت دی چېرته چې به هم شینکي او اوبه موجود وو نو پخوانو خلکو به هلته کې استوګنه کوله ولې د خوراک ټول انتظامات به هلته په اسانه کېدل هلته به فصلونه هم ښه کېدل هلته به څاروي هم ښه مړېدل هلته به د انسانانو ضروریات هم پوره کېدل د هر کلي نقشه وخت په وخت هغه بدلیږي دا نن چې نوی پل جوړ شوی د دې نه مخکې په 37 کې زوړ پل او د هغې نه مخکې رستم بونیر ته دا د لرګو پل لاره وه کوم چې د دې کورونو په منځ کې دا مین لاره ده او دا د ګلیاړۍ لاره وه د خوړ نه ګس طرف ته دا کچه لار دا د لرګو پل دا پخوانی د ګاډو لار وه چې په دې به د غویانو ګاډۍ هغه رستم ته او بونیر ته تلې هغه زمانه کې د لرګو دا پل نه و بلکې د غویانو ګاډۍ به ښکته ورکوزېدې دې ته او هغې به بره تګ کوو